د واتس اپ نوی اپډیټ که تاسو وګورئ د نورو اپسونو په نسبت باندې په واتس اپ کې ډیر زیات نوی اپډیټ راځي. د سره وجې نه راځي ځکه چې واتس اپ د ټول نه زیات استعمالیږي او د هغې استعمال کوونکي چې دي د نورو اپسونو په نسبت ډیر زیات دي. چې د چا سره ټچ والا موبایل نو په هغې کې به ورسره واتس اپ چې دی دا به لازمي. ځینې کسان د آډیو کال ویډیو کال لپاره استعمالوي، ځینې د میسیجونو دپاره استعمالوي، ځینې د خپل کاروبار دپاره چې دی د هغې دپاره استعمالوي. نو د واتس اپ والا هم دا کوشش چې موږ به دې کې نوي نوي اپډیټ چې دي دا یو ځای کو خپل استعمال کوونکو ته اسانه جوړه کړو. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د واتس اپ داسې اپډیټ ښیم چې د هغې سره به تاسو ته واتس اپ نور هم په استعمالېدو کې اسان شي او دا به په واتس اپ کې په راتلونکي وخت کې دا اپډیټ چې دي دا به یو ځای کېږي. دا کوم اپډیټ دي دا درته په دې ویډیو کې ښیم، خو د هغې دپاره به ویډیو له یو لایک شیر کمنټ چې دی دا به د ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا کار پرېږدئ، دا لایک شیر کمنټ چې دی دا پرېږدئ، نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ. په اول نمبر چې زموږ سره کوم اپډیټ دی او په راتلونکي وخت کې به دا په واتس اپ کې یو ځای کېږي. دا د هغې کسانو دپاره دی کم کسان چې سټیټس خپل واتس اپ ته ورخیجئ نو دا اپډیټ د هغې کسانو دپاره دی. کم کسان چې سټیټس ورخیجئ نو اکثر د هغې کوالټي چې ده دا خړه شي. هغه که تصویر خیجئ که ویډیو خیجئ نو اکثر د هغې کوالټي چې ده دا خرابوي. نو اوس پکې هغو نوی اپډیټ چې دی دا یو ځای کوي چې تاسو کم سټیټس خیجوئ نو په هغې کې به تاسو ته د ایچ ډي اپشن چې دی دا به شو کېږي چې کله تاسو هغه ووینو نو ستاسو د ویډیو او د تصویر کوالټي چې ده هغه به بالکل په سټیټس کې چې ده صفا وي. لکه څنګه چې موږ په میسج کې تصویر یا ویډیو لیږو او په هغې کې د ایچ ډي اپشن یو ځای شوی دی او د هغې کوالټي چې ده اوس برابر ځي نو دغه شانې به تاسو خپل سټیټس ته چې دی ویډیو ورخیجوئ یا تصویر ورخیجوئ نو هغه به بالکل صفا چې دی هغه به هغې ته ورخیجي. په دویم نمبر چې زموږ سره کم اپډیټ دی او په راتلونکي وخت کې به هغه په واتس اپ کې یو ځای کېږي. کم کسان چې په کال باندې خبرې کوي، په ټلیفون باندې په واتس اپ باندې خبرې کوي نو په هغې کې به تاسو اوس میوزیک چې دی دا به هم یو ځای کولی شئ. د میوزیک مطلب دا دی چې تاسو په هغې کې هر قسم اواز چې دی دا یو ځای کولی شئ. په هغې کې تاسو ګانا یو ځای کوئ، نعت یو ځای کوئ، تلاوت یو ځای کوئ، مزاحیه څه خبرې یو ځای کوئ یا هسې خبرې پکې تاسو یو ځای کوئ نو هغه پکې تاسو د ځان سره یو ځای کولی شئ. لکه دوه کسان چې اوس خبرې کوي نو په هغې کې به ستا له طرفه چې دی هغه اوازونه چې دي هغې کس ته به ځي. کم میوزیک چې پکې تاسو یو ځای کړی نو هغه میوزیک چې دی هغې بل کس ته به هم ځي او دلته کې به یې ته هم اورې. نو دا به نوی اپډیټ او دا په راتلونکي وخت کې چې دی دا به په واتس اپ کې یو ځای کېږي. دغه شانتې په درېیم نمبر چې زموږ سره کم اپډیټ دی او په راروان وخت کې به هغه په واتس اپ کې یو ځای کېږي. نو کم کسان چې سټیټس خیجئ نو ستاسو دغه سټیټس چې دی دا به تاسو په فیسبوک کې سره هم شیر کولی شئ او په انسټاګرام کې به هم شیر کولی شئ. نو ستاسو په دغه باندې چې دی ویوز به سیوا راځي. چې کم کسان په دغه آپشن آن کړي نو د انسټاګرام په دغه کې به هم ورخیږي په سټیټس کې او دغه شانتې په دغه کې به هم ورخیږي. د فیسبوک په سټورۍ کې چې دی هم به ستاسو دغه سټیټس چې دی دا به ورخیږي. په څلورم نمبر چې زموږ سره کوم اپډیټ دی هغه هم ډېر خاص اپډیټ دی او په راتلونکي وخت کې به دا په واتس اپ کې یو ځای کېږي. ځینې کسان ته به دا اپډیټ چې دی دا به میلاو شي. د دې نه مخکې تاسو ته ما هم دا ویلو چې په راروان وخت کې به په واتس اپ کې د یوزر نیم آپشن چې دی دا به یو ځای کېږي. لکه کومو کسانو چې په نمبر باندې سرچ کوي نو تاسو به اوس په یوزر نیم باندې چې دی تاسو به سرچ کولی شئ. دا نوی اپډیټ چې دی دا د واتس اپ دی. نو کم کسان چې وایي زموږ نمبر پټ شي نو ستاسو نمبر چې دی دا پټي. په نمبر باندې چې دی تاسو به څوک نه سرچ کوي. ستاسو یوزر نیم چې دی چې تاسو هغه کس ته دغه خپل یوزر نیم وایي نو د هغې په ترو باندې به ستاسو اکاونټ چې دی دا به راوځي. د یوزر نیم آپشن چې دی د دې اپډیټ چې دی دا مخکې راغلی خو اوس پکې د سرچ آپشن راغلی دی چې تاسو به یوزر نیم د کس سرچ کوئ نو د هغه آی ډي چې دی تاسو ته به رامیلاویږي. موږ ته خو د یوزر نیم د آپشن چې دی دا نه دی میلاو شوی. که کومو کسانو ته میلاو شوی نو هغه راته په کمنټس کې چې دی دا لازم وایي چې موږ ته دغه آپشن میلاو شوی. دغه شان د کومو کسانو چې چینل دي نو چینل چې دی هغې ته به هم د یوزر نیم آپشن راځي او د یوزر نیم په ترو باندې چې دی تاسو به چینل سرچ کوئ. اوس چې تاسو چینل سرچ کوئ نو تاسو ته هغه چینل راځي کومې ته چې هغه شین ټیک لګېدلی نو هغه راځي. په راتلونکي وخت کې به دغه یوزر نیم چې دی دا به هر یو کس ته میلاویږي او د یوزر نیم په ترو باندې به ستاسو چینل هم سرچ کېږي او که تاسو خپل اکاونټ له یوزر نیم ایښودی نو ستاسو اکاونټ چې دی په یوزر نیم باندې به معلومیږي. لکه تاسو به خپل نمبر چې دی چاله به نه ورکوئ خو یوزر نیم به ورته وایئ نو ستاسو نمبر به د اکاونټ چې دی به ورته راځي. د هغې نه به ستاسو سره هغه رابطه کولی شي، میسج به ورته هم کولی شي او ټلیفون چې دی دغه به ورته هم کولی شي. نو دا به په راتلونکي وخت کې چې دی دا به په واتس اپ کې یو ځای کېږي. خو تاسو به راته په کمنټس کې لازم وایئ چې په دې کې ستاسو کوم اپډیټ چې دی هغه د ټول نه زیات خوښ شو.